احمد ونصلي على رسول الکریم. زما عزتمندو مشرانو، منی کمیټې مشرانو، لوبیا او زمیندارانو ورونو، السلام علیکم. دا حقیقت په ټولو ته ښکاره دی چې توپان راغلی دی، او هغه که په برسوات دی او که په دې کوڅه دی او که په تحصیلي بیرکوټ دی او که په هر کلي دی، په دې کې یو سړی هم پاتې نه دی. او بیا هر سړي خپل هغه مشوره ورکړې ده، نو زه ورته دا مشوره هم ورکوم، هر سړي خپل د کلي ورکړه. شته موجوده کسان دي زنګ په غالیګي کې ټولې وټې وړې دي، که شینګردار دی، که غالیګی دی، که مالیار دی، که بیرکوټ دی. موږ له غټې غټې وټې د امپیګانو او د حکومت وهلې په هغه ټول لکه میدان شوی دی، یو په وټو باندې زمونږ خیال وکړئ. بل دا کار دی چې زموږ ولي هم وړي شوي دي، لکه اوس ډایرکټر صاحب یا څه کسانو دا خبره بار بار وکړه چې موږ د ډډهري نه راواخیسته او پاړۍ ته، شموزو ته او کوټې ته او ابدوۍ ته او ګورتۍ ته ټول ویزیټ وکړو. نو زه ورته هم زموږ د دې کلي غالیګي مالیار د دې به هم ویزیټ کړی، که نه ولې دا خو هم په دې توپان کې راغلي دي او زنګ وټي وړي دي، زنګ ولي وړي دي. د هر کلي ولي چې د خپل حدودو پورې، یعنې عموما زیات د کلي ولي چې د هغوی د خپل د ضرورت مناسب دي، نو زنګ ولي هم ختمې شوي دي، هغې دې سوچ وشي. او بیا زمونږ ځمکه چې ده د غالیګي، نو غالیګی داسې یو کلی دی چې د ده په ناکوه کې جایداد دی، پاړۍ طرف ته چې دی، نو دا هم نیمه بیله، دا ټوله بیله چې ده دا د مالیار ده، د چنګردار ده، د غالیګي ده. بابا سیری چې د هغه زمونږ ټوله باغونه پکې هم زمونږ د کلیوالو، نو هغه هم ټول وړي شوي دي، باغونو نقصان ډېر شوی دی. نو ځکه مې وویل چې یعنې هر سړی چې د لې راغلی دی د خپل کلي نمایندګي کوي. نو زه هم د یو غالیګي د نقصان په وجه د هغې نمایندګي دا کومه چې زموږ د غالیګي کلي ډېر جایداد دی، سیند ټول زموږ د غالیګي په کلي کې بهیږي. دا پورې بیله چې څومره ده دا زموږ د پاړۍ زمینداري کوي، خو دفتر او ملکیت د غالیګي دی. پاتې شوه لکه زمینداران خو زموږ وروڼه دي، دوی خو اجاره باندې پټي کوي. نو لازمي خبره ده چې سیند ځمکه ویوړه، نو اجاره خو لاړه ختمه شوه، او نه ته مالک غوښتی شي چې دا توپان راغی نو مالک په پیسه وغواړي. خو لیکن زه دا خبره هم ښه په ثبوت سره وایم چې د زمیندار خو یو فصل لاړو، خو لکه د مالک خو ټول جایداد تباه شو. لکه زمونږ مخکې چې په 2010 کې سیلاب راغلی و، نو زمونږ دا پورې بیلې ټولې وړې 10 کاله پس لکوټې د زمیندارانو په شړه وکړو، چې په شړه یې وکړو، نو چې اوس څه کال د کال شو، موږ له کې دانې رالیږو، بیا یې وړو. نو بیا به خدای خبر چې 10 کاله به یا به یا به نه جوړېږي نه جوړېږي، خو بیا یې زموږ زمیندار په شړه کوي. نو مالک له زیات نقصان ورغی، ځکه مالک له ورغی چې د هغه ځمکه ختمه شوه، هغه د سم پټي نه هغه کاڼ شو. نو دا ټیک ده چې د زمیندار د نقصان موږ قایل یو، چې دا نه وه چې زمیندار له نقصان، خو د مالک ځکه ډېر نقصان وشو، د زمیندار خو یو فصل نقصان وشو، خو زما هغه ټول پټی سیند ویوړو، هغه خلاص شو. نو دا یو څو خبرې موږ وکړې. بل زمانه نجیب خان لکه نومونه غوښتلي وي، لالاجي هغه ویزیټ کوه، دا ډایرکټر صاحب ورسره و، او ما ته ویې ته موږ له نومونه راکړه. نجیب خان به دا ځایي اوري به یا به په دې دفتر کې خو دی، خو نه. نو ما هغه له د میرامد خیلو، د سلطان خیلو، د ترخان خیلو، د اتات خیلو د خپل کلي ټول مکمل نومونه ورکړي دي، او باقاعده د هغو سره شناختي کارډونه نومونه هر څه ورسره دي. نو په هغې دې غور وشي چې موږ به کوم ځای درخواست ورکوو، که ایسي صاحب له ورکوو. نو دا غریبانانو سره خو ډېرو ټیم نه زما نه هغه پوره ډاټه یې غوښتلې ده، ما والا د ټول کلي ورکړې ده. خو بیا هو که د چا درخواست نه راغلی یا نوم نه راغلی، نو ضروري نه ده، د هغه خو به تاوان شوی، د هغه خو تاوان شوی ده، که په دې لیست کې نوم نه راغلی یا درخواست یې نه ورکړی. نو ټولو سره دي د ځمکې په حیثیت چې د چا ځمکه په تاواني شوې ده، د هغې په حیثیت چې هغه له تاوان ورکړي. او بیا مونږ د حکومت هم دا سوال کوو چې لازمي ده لکه اکثر دا پروګرامونه وشي او دا ډاټا واخلي او دا درخواستونه ووالي، خو بیا یې ارتاو کړي، لکه په هغې دې غور وشي، د دې خلکو سره دې رحم وشي چې یا درخواستونه یې اخیستې شوي دي یا ځمکه وړي شوې ده. نو دا لکه دا پروګرامونه وختي دي نه جوړېږي، خو په دې عملي کارروایي وشي. دغه د یو څو خبرو سره ډېره مهرباني. السلام علیکم.